أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو قدرمندو مینوالو، السلام علیکم. نن د ایاز غدل د شعر و سخن له طرف نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. امید درم چې تاسو بخیر. الله دې تاسو ټول سلامت لري او زه تاسو ته د پښتو کلام وړاندې کوم. تور چې د مینې شي اعزاز به سوي، تور چې د مینې شي اعزاز به سوي، ته چې سوای هغه راز به سوي. تور چې د مینې شي اعزاز به سوي، تور چې د مینې شي اعزاز به سوي، ته چې سوای هغه راز به سوي. د ژوند او مرګ خبرې سترګې کوي، د ژوند او مرګ خبرې سترګې کوي. چې وي محتاج د اواز به سوي، چې وي محتاج د اواز به سوي. او زه چې پابند په پسرلو کې اوسم، زه چې پابند په پسرلو کې اوسم، غوټۍ د مینې مې خیراز به سوي. او چې د قاتل نظره خار نه خورمه، چې د قاتل نظر خار نه خورمه، را سره ویره د غماز به سوي. او بیلتون په نیمه لار کې ولې راغی، بیلتون په نیمه لار کې ولې راغی. داسې کېدی نشي جواز به سوي. او نور د حالاتو درته څه ووایمه، نور د حالاتو درته څه ووایمه. آخر اشنا چې یې کړي ساز به سوي. او پروا د سر مینه کې نه لرمه، پروا د سر مینه کې نه لرمه. نشیب به سوي او فراز به سوي. او زما د مرګ زیری که ګرانه نه دی، زما د مرګ زیری که ګرانه نه دی. د محبت نه احتراز به سوي. او غزله هیڅ چې وضاحت ونه کړي، غزله هیڅ چې وضاحت ونه کړي، د لیونتوب وای جواز به سوي. غزله هیڅ چې وضاحت ونه کړي، د لیونتوب وای جواز به سوي. تور چې د مینې شي اعزاز به سوي، ته چې سوای هغه راز به سوي. والسلام.